السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د تصویر کې چې تاسو لکم د انسانان ښکاري په دې پوڼو باندې ناست او دا غړ دیوالونه جي نو دا اصل کې پوڼی دي د کومو خلکو د قومیت د خلکو پوڼی دي جي په دې باندې به قومیت خلک بره خاتل. نن سبا که تاسو ګورئ په دې یو پوڼی د نن سبا کرنټلی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د قوم خلک چې کوم دي په دې پوڼو باندې ناست تاسو ګورئ یو پوڼی کې تقریبا څونه انسانان ناست دي او قومیت الله پاک یو داسې طاقتور قوم پیدا کړو چې هغه د پوڼی دي. تاسو خپل سوچ وکړئ چې دغه کدونه به څومره چې دغه پوڼی دومره دي چې نن سبا انسان د نن سبا د کرنټ زمانه انسان چې کوم دی په یو پوڼی باندې هغه ناست ټوټل او څونه انسانان په یو پوڼی باندې راغلي دي. نو تاسو بیا خپل سوچ وکړئ چې د قومیت خلک په طاقتور څومره دغه هایټ په څومره دغه کدونه به څومره ایله الله پاک قوت څنګه ورکړو څومره طاقت پهله الله پاک ورکړو. د سوچ خبره راځي الله پاک څومره غړ قومونه پیدا کړي دي او د غلطیانو په وجه باندې هغه قومونه الله پاک غر کړي دي. داسې قومونو نه علاوه داسې ځناور لکه ډاینوسور چې کوم دی یو داسې مضبوط یو داسې طاقتور ځناور چې وایي د په خپله لکۍ باندې د کجوري بوټی چې کوم دی سره د جړې راویښ دومره پاور دل الله پاک ورکړو. څه شو ختم شو چې د دنیا نه ختم شو. نو داسې قومونه هم الله پاک ډېر زیات طاقتور پیدا کړو. داسې خلکو چې ایله الله پاک ډېر قوت ورکړو ډېر پاورفل ډېر خوبصورته خو هغه خلک چې کوم دی د الله پاک نافرمانی په وجه باندې څه غرور تکبر په وجه باندې الله پاک د دې دنیا نه ختم کړي عذاب یې پرې راوستلی دی. جي زمونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ دپاره څومره دعاګانې کړي. زمونږ په دې قوم کې تاسو ګورئ نن سبا هره ګناه کېږي خو په موږ باندې الله پاک عذاب د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخه نه راولي. خبره کوو په قومیت باندې تاسو لښکارې چې دا پوڼی چې کومې دي دا په عمان کې دي. جي مشهور صحرای الراب خالی دا چې کوم ځای دی دې له ویلی شي صحرا الراب خالی په عمان کې دا ځای دی دا پوڼی په هغه ځای کې دي. کرنټلی نن زمانه کې هم موجود دي او خلک ورځي د دې سیل کوي. جي آپ اس دور اور اس دور کې انسانی قد و قامت کا اندازه خود لگائے. اوس تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د دغه دور خلک د کومو خلکو چې دا پوڼی دي د هغه دور خلک په څونه طاقتور څونه پاورفل. جي جهه دلته چې اوس کم خلک ولاړ دي جي دا د اوسنۍ زمانې خلک دي تاسو د په دې پوڼو کې ښکاري. جي دی څومره دي او دغسې خلک ګوره قومیت حضرت هود علیه السلام کې قوم کو کہتے ہیں. حضرت هود علیہ السلام قوم چې کوم هغې له قومیت ویلی شو. جي جن کې طاقت اور قد و قامت کا تذکره په قرآن شریف کې هم د هغې د طاقت د قد و قامت تذکره په قرآن شریف کې هم موجود ده. حامیم صورت کې په 15 نمبر آیات تقریبا په هغې کې الله په ګوره فرمایي جو آت ته د قومیت خلک یادوي د حضرت هود علیہ السلام خلک یادوي وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے. په خپل ملک په خپل طاقت باندې غرور شروع کوي به وي چې زموږ نه هم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے هم سے بڑھ کر قوت میں کوم دی. بس مونږ خو طاقتور خلک یو زمونږ نه خلک زمونږ نه لا زیات طاقتور هم په دې دنیا څوک شته دی. ای بس ځان له ډېر پاورفل وي. جي چونکې دا سوچ نه کولو چې مونږ دومره پاورفل یو نو چې مونږ چا پیدا کړو یو بس دومره پاورفل دا د هغې ذهن ته نه راتله. جي ای وی چې یو بس مونږ په دې دنیا باندې یو په خپل طاقت په خپل قد و قامت باندې غرور شروع کو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بھی بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. یو خو غرور او تکبر شروع کو بلې د الله پاک د آیاتونو نه انکار شروع کو. ای دا سوچ نه کولو ګوره چې مونږ چا پیدا کړي نو چې هغه به څنګه وي لکه چې مونږ دومره طاقتور پیدا کړي نو به زمونږ نه څونه موسټ پاورفل ګوره الله از ګریټیسټ. ګوره نو بیا دغه د غرور او تکبر نتیجه څه وه چې دا غرور او تکبر په وجه باندې دا قوم چې کوم دی الله پاک غار کو. جي الله پاک چې کوم دی په هر شی باندې قادر دی. جي الله پاک چې وغواړي نو هر څه کولی شي. مونږ د الله پاک د هر څه محتاج یو. جي مونږ له بیا پکار چې د الله پاک د نعمتونو شکر ادا کړو نه چې مونږ په غرور او تکبر شروع کړو. جي نو دا یو شاړ غوندې لیکل را مخکې په فیسبوک راغله چې زمونږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. ګوره نن سبا غرور او تکبر او بیا چې الله پاک چاله لږ دولت ورکړي او بیا لږ هغه شهرت ورکړي او سره داسې د دولت لږ ټچ ورکړي نو هغه خو انسانان په ځمکه او د سړي بچي نه ښکاري. جي نو غرور او تکبر ځان نه وښکل پکار دي که الله پاک هر څومره څه درکړي دي نو دا الله پاک په چوټکیانو کې تاسو نه اشتې هم شي. جي نو دا یو شاړ غوندې سبق آموز زمونږ دپاره پکې عبرت نو ما به تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جي والسلام.